ډېرو محترمو مسلمانانو، روژې لومبنۍ ورځ د ډېر د ستاسو مبارک شي. اوس د دې روژې خپل قواعد او ضوابط دي. د دې روژې د لومبنۍ روژې او د دې خپله یو وظیفه ده، یو دعا ده چې دا هم او تاسو په اهتمام سره کوو. او څنګه چې زما او ستاسو د خوراک څښاک نه روژه د محترمو چې دغه رنګې زما او ستاسو د یو څو څیزونو نه هغه ځان بندیز کړو. هسې نه چې ګورئ دا څیزونه مو تاسو وکړو روژه م خرابه نه شي. لہذا دا مختصر شان وظیفه د الله تعالی د رحم د هغې رب کریم د رحم او د کرم وظیفه د محترمو، نو دا هم انشاءالله وکئ. او ورسره یو د درې خبرې درته نورې کومه. او یو خبره اهمه پکې دا ده چې بېګاه خو مونږه میاشت په خپلو سترګو ونه کتله، صحیح شوه، نو نن به میاشت په خپلو سترګو انشاءالله وینو، ځکه وخت عمر بیا ډېري. نو د میاشت د کتلو دعا هم ده، تاسو ته پرون ما ویډیو کې ښودلی و، هغه به ځان له ووایئ. خو نن چې کومه خاص وظیفه د محترمو هغه راته ښیمه، او یو دوه درې خبرې ته ضروري عرض کول غواړمه. لہذا تاسو ټول مسلمانانو ته پکار دي چې دا وظیفه هم وکئ او دا دوه درې خبرې هم په غور او دغه سره واورئ، انشاءالله چې الله تعالی مو زندگی کې برکات او نورانیت راوستلی کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان، رونو خویندو، هغه مسافر چې په هر وطنونو کې دي، پاکستان کې دي، هر ځای کې چې دي، نو هغه مسافر دی الله تعالی ډېر زیات الله تعالی هغوی له خوشحالۍ ورکړي او ډېرې کامیابۍ دی الله تعالی ورکړي. د دواړو جهانونو خوشحالۍ په نصیب شه او روژه م الله تعالی قبول او مقبوله وګرځولی که. ډېره بهترین او ډېره د خوشحالۍ مقام دی، ډېره مبارکه میاشت ده او لومبنۍ عشره هم ده. لومبنۍ عشره ده، د څه عشره ده محترمو مسلمانانو؟ لومبنۍ عشره چې ده نو دا د لومبنۍ عشره چې ده محترمو، نو دا د رحم دغه ده، د رحم، یعنی الله تعالی په دې ورځو کې په انسان باندې رحم کوي. صحیح شوه. نو دا مختصر شان وظیفه هم تاسو انشاءالله وکئ او هغې سره سره انشاءالله تاسو د دریو خبرو لحاظ وساتئ په دې روژه کې، نو انشاءالله چې الله تعالی په تاسو باندې ډېر رحم وکړي. لومبنۍ خو هغه وظیفه ده کومه چې ډېره د الله تعالی د رب کریم وظیفه ده که نه، رب کریم د رحم او د کرم او د عافیت وظیفه ده، دا هم پکې انشاءالله کوئ. خو دا وظیفه د 10 ورځو ده، د لومبنۍ عشرې وظیفه ده. لومبنۍ عشرې وظیفه ده. عشره څه ته وایي؟ 10 ورځو ته. لومبنۍ 10 ورځې به تاسو صرف دا وظیفه کوئ، یعنی دا به ځان سره انشاءالله وایي. هغې بیا د دویمې عشرې بېله دعا ده او د درېیمې عشرې بیا بېله دعا ده. دا صرف د لومبنۍ عشرې خاص دعا ده. په دې 10 ورځو کې به تاسو خامخا دا وایي انشاءالله. دویمه تاسو ته ما ویلي وو که نه چې میاشت ووینئ نو دا دعا به وایي: اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربک الله. دا مونږ پرون نه ده لیدلې زیاتو خلکو، نن به انشاءالله په خپلو سترګو وینئ. نو پرونۍ ویډیو کې زما دا دعا موجود ده، او که نه نو په دې کې هم درته فرېدمه، دا خامخا ووایئ. کله دا میاشت ووینئ نو دا دعا خامخا وایئ: اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربک الله. دا به خامخا وي، ځکه د دې ډېرې زیاتې فایدې ده. روژه به د الله تعالی سره د ایمان او سره د اسلام او د سلامتیا او ډېرې فایدې به راته میلاو شي. لومبنۍ خبره خو دا ده. دویمه خبره محترمو مسلمانانو، د لومبنۍ عشرې چې کومه دعا ده نو هغه هم تاسو ځان سره نوټ کئ، هغه هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا هم تاسو د هر فرض نه پسې وایئ، داسې ډېره یې ځان سره وایئ: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. په سکرین تاسو ته ښکاري. د دې چې دی نو ډېر زیات کثرت کوئ. دا د لومبنۍ عشرې لومبنۍ د 10 روژو دعا ده. دا به په دې کې ډېر زیات وي. د دې معنی څه ده؟ یا الله ته زما بخشش وکړي او ته په ما باندې رحم وکړي، ځکه چې ته د ټولو نه ډېر زیات بهتر رحم کوونکی رب یې. رب اغفر، الله ته زما بخشش وکړي، ورحم او په ما باندې رحم وکړي، وانت او ته الله خیر الراحمین ډېر زیات
بهتر رحم کوونکی ذاتي. نو لهذا په دې 10 ورځو کې موږ تعالی دا وظیفه ډېره زیاته په کثرت سره پکار ده. دویمه خبره محترم مسلمانانو، زمونږ یوازې د ژبې روژه نه ده، یوازې د خوراک څښاک روژه نه ده، زما او ستاسو د وجود د تمام وجود او بدن روژه ده. صحیح شه. روژه څه ته وایي؟ امساک، یعنې خوړل څښل او جما، خپلې بیبي سره هم بسترۍ نه منع کېدل. خو دې سره سره محترمو چې زما او ستاسو پردی غیبت هم چېرته ونه کړو، ځکه علما فرمایي غیبت الغیبت اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخته ګناه ده. او یو انسان چې غیبت کله وکړي که نه، نو د روژه په دې باندې ماتېږي، ځکه چې حدیث مبارک کې راځي رسول الله او قرآن کې هم الله تعالی فرمایي زما په خیال چې د غیبت کول د مسلمان د خپل مړ مسلمان ورور غوښه خوړل دي، ژوندی هم نه، د خپل مړ مسلمان ورور غوښه خوړل. یو انسان چې په غیبت سره یعنې غوښه وخوري که نه، نو د روژه خامخا ماته شوه. دغه رنګې په ګانو بجانو سره روژه لنډول نه دي پکار، په دې هم ماتېږي. بلکې چې کله روژه ماته هم شي، روژه ماتې وشي، بیا هم غیبت به هم نه کوو، ګوره هېڅ یو ګناه به نه کوو، ټول ګناهونه به د الله تعالی دپاره پرېږدو. صحیح شوه. دغه څو خبرې دي انشاءالله دا ځان کې راولئ، ګناهونو نه ځان وساتئ، ډېر ډېر عبادت کوئ، تهجد کوئ، نوافل کوئ، خاص تراویح کوئ. زنانو له هم پکار دي چې تراویح کوي. تراویح دپاره بیا یو ویډیو انشاءالله اپلوډ کوو. انشاءالله دا عملونه خاص کوئ. الله تعالی مو خوشحاله آباد لره، الله تعالی مو کامیاب او کامران کړه. د دواړو جانو خوشحاله عزتونه